د مولانا بجلیګر صاحب یو مخکینی بیان می کتو پاره کې فرمایلی دی چې را روان وخت کې باز تاسو لونه په بل چا باندې لاس واچي او تاسو ورته ګوري تاسو ورته سم نشي ویلې که پرانا ورځ تاسو لونو په بل لاس وا نه چولو او درته و نه وی چې پلاره کړتو نه کې زمونږ باچهی ده نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کړو لونه به راټینګې نه کوي لونه هغوی به تاسو دا خبره کوي چې نن زمونږ بادشاهي ده ګوره نن سبا چې مونږ تاسو سوچ وکړو نو دغه وخت په مونږ راغلی د ګوره مولانا بجلیګر صاحب ډېر مخکې دا بیان کړی دی او که نن سبا د ټیک ټاک د زمانې ته وګورئ او د بې حیایۍ ته وګورئ نو نن سبا زمونږ او ستاسو لونه هغه په ټیک ټاک باندې پردو الکانو سره لایو راځي او هغوی سره چې کوم دی فحش خبرې کوي بې حیا خبرې ورسره کوي او مونږ تاسو ورته سم نشو ویلی خیر نن سبا زمانه کې ډېر پښتانه شته چې د هغوی نه لور خور بار ته نشي وتی خو که وګورو نو دا کم چې دي نو دا ډېر بې غیرته دي ځکه چې د هغوی لوریانې ټیک ټاک کې سازي د هغوی لوریانې فحش ویډیوګانې سازي د هغوی لوریانې بې حیایي خوري خو دوی ورته سم نشي ویلی او نه ورته څه وایي او که ته دوی ته داسې یوه خبره وکړي چې هلکه ستاسو د کور دا جینۍ چې کوم ده دا ټیک ټاک کې سازي یا چې کوم دی داسې بې حیایي خوري نو تا ته په جواب کې هغوی دا خبره کوي چې د هغې پرسنل لایف دی زما پرسنل لایف دی پرسنل لایف په اسلام کې د چا هم نشته دی پرسنل لایف دا د انګریزانو یو شعار دی هغوی ایستلی دی چې زمونږ د خپلو خوریانو سره یا چې کوم دی زمونږ لوریانې دي د هغوی سره زمونږ څه کار نشته دی که هغوی څه هم کوي نو مونږ هغوی ته څه نشو ویلی خو نبي علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی هغه وایي چې د هر مشر نه به د کشر تپوس کیږي دا نن چې کومه بې حیایي خوري ګوره زمونږ استاد د ټیک ټاک جینکۍ که تاسو وګورئ که نه نو هغوی په حاشي دې ته وایي چې د کیمرې مخې ته پرتوګ کمیس وباسي هغوی په حاشي دې ته وایي چې ځان له د زنا یوه اډه کولو کړي او په هغې باندې لګیایي دې د په حاشي نه وایي ګوره ښځې چې کوم دی اواز هم غورت دی د ښځې اواز غورت داسې د نبي علیه صلات وسلام به ښځو ته فرمایل کله چې تاسو جمع سره مونځ کوئ نو تاسو که امام غلط شي نو تاسو به ول اواز نه ورکوئ ځکه د ښځو اواز غورت دی د ښځو اواز به چې کوم دی فرده کې وي پاتې لا مخ ښکاره کول او پاتې لا ویښته ښکاره کول او دا چې کوم دی بیا په سوشل میډیا ټولې دنیا ته ښکاره کول زه حیران دی ته یم چې څومره بې ضمیره رونه دي د دې خلکو لکه د دوی روریان د دوی پلاران یا چې کوم دی د دوی خاندان کې داسې څوک نشته چې دوی ته وایي چې تاسو به دا غلط اقدام نه کوئ دا کار نور پرېږدئ ګوره زموږ ستاسو په معاشره کې دا فحاشي چې کوم ده دا روبرو عام کېږي ګوره مخکې به چې کوم دی د ښځو سره موبایل نه وي ښه سهولت او بس په کورونو کې به ټولې ناستې وي نو پلار ور یې کار له لاړ شي او دوی دلته ټیک ټاک یې سازي هغوی دې لپاره دي چې زموږ کور چې کوم دی وچلېږي لس شل روپۍ وګټو د لور خور لپاره چې کوم دی ښځې لپاره بچو لپاره او دوی لګیا وي دلته په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې کوي بې حیا ویډیوګانې کوي داسې ویډیوګانې راځي نن سبا چې زه نه وایم چې دا پښتانه دي لکه د پښتو په کې اړو صدارک لګي نه مولانا بجلیګر صاحب چې کوم مخکینی بیانات دي هغه نن سبا زمانه کې ټول پټ کېږي ګوره هغه یوه دا خبره هم کړې وه چې را روانه زمانه کې به هلکان ډمان وي جینکۍ به ډم وي نن سبا یې ټیک ټاک ته وګوري همدغه څیز دی هلکان ډمان دي ګډېږي یار او جینکۍ ډمې دي نو برای کرم زه تاسو ته منت کوم چې تاسو د خپلو خوریانو ډېر خیال وساتئ د خپلو لوریانو ډېر زیات خیال وساتئ ډېر داسې وخت راغلی دی چې هر طرف ته فتنه ده خپل عزت په خپله باندې چې کوم دی ساتي د خپلې خور عزت په د هغې په خپله خیال ساتي د خپلې لور عزت خیال په خپله باندې ساتي نو تاسو چې کوم دی د دې شي اهتمام وکړئ دا ویډیو د سره مخکې شیر کړئ نورو ملګرو سره والسلام